مخکې دی وایي المقلد جهل دی لفظ د جهل وایي نو دلته خو د جهل د جهل حمل دی د صرف وصف په ذات باندې او حمل د صرف وصف په ذات باندې باطل دی ځکه چې دا مستلزم دی اجتماع د نقیضین او اجتماع د نقیضین او عقلا او شرعا باطله دلته جاهل پکار دی او د جهل وایي نو خپل ځان ته ګوري نه په دومره غلطۍ دی خپلې کوي که یو پسې راټولې ګوز به کیسې او هر ته ورسېږي ونې راته وایي تا ته ما نه ویل چې ساټا ساټې موټر دی माशाल्लाह माशाल्लाह गुल में दे गुल दे गुल में दा उस दे कमकस چې دل د لیکل ورکی کنه کې دي چې د کس غلطي نه وي ځکه دې چې لیکل علي نو د پنس هغه معتمد دی هغه صحیح دی خو دل چې د لیکل ورکی کنه نو دې په دې لیکلم نه پوهیږي ښه یا هغه ته پته ده چې دی اسم په نحو او صرف کې په شرمونو شرمېدلی دی نو په دې ټکو دې مو شرمېږي شرمېدلی وي په شرم سو دا اوس مسله د حمل الوصف علی الذات دا د شرع تهذیبو کتابونو کې داسې ده چې هلته لړ شي هذا غایة تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام شرع تهذیب ته نو الته کې دا سوال او جواب شوی دی چې هذا دا مشار الیه خو د دې ذات دی ذات او غایة تهذیب الکلام دا خو مصدری دال علی الوصفی نو الته اعتراض راځي چې الکه حمل الوصف علی الذات راغی او حمل د وصف خو په ذات باندې نه راځي ځکه دا مستقل قیدی چې د خبر په مبتدا باندې چې کوم دی نو حملی نو د دې مشهور جوابونه دي ځوانه المقلد جهل دلته مطلب دی اول خو بس دا وم چې دا قاعده باطله ده پته نه لګي چې طالب جواب درځي کنه مونږ له چل بیا هم راځي ان شاء الله قرآن کې راځي ولكن البر من آمن بالله استاد سے سوے ولكن البر وصف شو کنه من آمن دا د ذات شو دی حمل سره سے تسکے خپل توله په برابر کې دی شي سنوي تورو کې مارکیټ ته راو باسي خو زه د دغه نه برته تیر شو بیا داسې جواب مکه وه ګوله ته داسې وکړه خپکېږه ما دا شیخ ریاض الله نه دی ستا اسې بدي شي دا دومره ملنګ مولا دی چې علمي سړی دی او دومره ساده دی چې ته به وایې که دا موږ ته د سلفو نه پاتې شوی دی دا ملنګ سړی دی او د تدریس کې تجربه شته شاګردانو نه تپوس وکړه ته لږ غونده کې د سره دا نحوه ووایه ګپ ګپ کې تا سره خو خپل زوړ ګپ هم دی که نه دی به تا په دې خبرو پوه کړي او ملکه او قوه لري نو زر زر به دې پرې پوه کړي انشاءالله ستا د وقت به خیال ساتي دلته لنډ جواب داسې کوه چې کله حمل د وصف راشي په ذات باندې کله خو داسې مغروره غونده جواب کوه نه منم دا قاعده او قرآن کې حمل راغلی دی کنه دا صرف وصف په ذات باندې ولكن البر من آمن بالله کله داسې کوه کم چې شرح تهذیب والا کړی دی عبدالله یزدي صاحبو چې دا د زید عدل د قبیل نه دی دې ته وایي حمل المبالغه یا حمل علی سبیل المبالغه د مجاز فی النسبت د قبیل نه خلق شماری مطلب دا مقلد جاهلی دا جهلن په معنی د جاهلون دی خو جاهلون چې کم دی یو سړی چې جاهل نه دی شاربونم کی دی شي دی عاقلم وی جاهلم وی کی دی شي بالغم وی جاهلم وی انسانم وی جاهلم وی نو که جاهلون مې وینو بیا په نور صفاتو متصف کې دی شو خو چې کلمه وی چې المقلد جهل زهل نو مطلب دا شي چې مقلد جاهل نه دی گویا کې مقلد جهل دی بی د جهل نه پکې بل شی شته نه که جاهلون مې وینو بیا څه ناڅه په نورو ښو صفاتو متصف کېدی شو خو چې کله دا موي چې المقلد جهل نو گویا که مقلد کې بی د جهل نه ډوبل شي شته نه دا خوشي سلنډر دی اسې به وایي چې مسلم ابن ابراهیم پته لګي چې المقلد جهل اسی به وایي چې یسمع قرعا اسی به وایي چې عن عبد الله اسی به وایي چې استن محموزه الفا دی وي دا حمزه د نفس کلمې نه دی اسی به وایي لم یشتق او لم یشتق
د ځانه به جوړول کوي. نو المقلد جهل، مقلد جاهل نه دی، گویا کې جهل دی. دې ته وایي علاوه لکه خلک وایي زید عدل، زید انصاف دی. نو زید خو انصاف نه، زید انصاف والی عادلونی. مطلب دا چې د زید خوړو بل کار نشته، دومره انصاف ته کار ویلی دی، گویا کې دا عین انصاف دی. څوک دلته کې داسې جواب هم کوي، وی دلته کې ذو پټ دی، ذو جهل نه، زید ذو عدل نه. بلا جوابونه به دلته کې واوري. نو یو جواب دا یاد ساته چې دا قاعده دو ټیک ده نه، راځي صرف وصف بی او په ذات باندې به حمل راغلی، لکه قرآن کې چې مې مثال درکو، یا به دا راغلی خدا علی سبیل المبالغه کنه گیسه، نو فوراً به اعتراض نه کوي. کله چې کم دی نو مجاز فی النسبت هی کنه یاره، مجاز فی النسبت نه پیژنې. کله کله به دا مجاز حذفي، دا مختلفې خبرې به راځي. کله به دلته ذو پټ وي خو څه ناسب وي، څه شی به محذوف وي، دا اعتراض به دفع کوي. نو دا حمل د صرف وصف په ذات دومره حرام او ناروا مه ګڼه چې ته پې په ماهر الفنون مفتی حضرت علی ربانی باندې گرفت وکې. الله بنده مونږ خو دې جهان کې ګرځو را ګرځو. دین خپل داعی دی غزن فرد سالفی دی، د سنون قربان شم خنجر په بدعت دی. سید بن سید دی محترم دی وهابی دی، انداز یې د زمان شیخ صاحب ربانی دی. ملعون بن ملعونه د انګریز یې ته غلاما، څلوېښت روپو د پاره نانو دوی د ولاس په نامه. رامپام ابو جسن یې تر وزلی بدنامه، د رب قهر وهلی سکا دغه انجامه. ډیزلو کار اونکړو اوس شوملیس که په چاټۍ کې، ندیم کباړې پټ د غایتو په ټټۍ کې.